بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا احمد علی لاہوری سے زمونږ د مولانا عبدالرؤف سے د دوی استاد احمد علی لاہوری سے هغه لیکلي وی چې قرآن رنگ ہے، دا قرآن شریف چې دی وی دا هم رنگ دی، اور علماء کرام رنگ دینے والے ہیں. دا عالمان د دین عالمان چې د قرآن او د حدیث نه خبري، یو خدا سي چې اسې د عالمانو شکل اختیار کړي او یو وی عالم، نو دی عالمانو سره به تا ته د قرآن هغه رنگ چې دی نو هغه به درته میلاو شي، خو رنگ دی واغشتو خو بیا رنگ چړاول غواړي. د دکان نه دی رنگ واغشتو، تا سره کپړه د سپینه کپړه ده مثلا، او ته وایې چې دې ته زه خړ رنگ ورکوم، نو سپینه کپړه ده او خړ رنگ ورته ورکې، دکاندار ته به وایي چې ما ته د 15 روپو 10 روپو رنگ راکړه، خړ رنگ راکړه، نو دکاندار تا ته رنگ درکو، اوس رنگ هم تا سره پوڼې په لاس کې ده او کپړه هم در سره ده، اوس پاتې کار څه دی چې دغه رنگ دا ستا لاسو کې چې کوم رنگ دی چې دا اوس د کپړې ته چړاوم شي، نو دکاندار خو دا نه کوي چې دکاندار نه د رنګ هم واغشتو او بیا ورته وایي دا زما د کپړې ته ورم که ابوی مونږ خو خرڅولو والا یو، چړاولو والا خو نه، د دې خو بیل خلک دی، رنګساز دی یو څه اوسه، رنګساز به دا کپړه چې دی نو درته رنګ کړي، هغه رنګ به هغه چړاوئ. نو مولانا احمد علی لاہوری سے فرمایي وی قرآن رنگ ہے، قرآن شریف چې دا یو خاص رنگ دی، په دې رنگ کې چې ځان رنګکول غواړي نو څه به کې د عالمانو نه به دین زده کړي، نو هغوی تا ته رنګ درکو چې دا سور رنگ دی، دا شین دی، دا سپین، دا داسې دی او دا داسې دی، رنگ درته میلاو شو. اوس دغه رنگ چڑھاول پکار دی، وی صوفیاء کرام رنگ چڑھانے والے ہیں، خو هغه عالم چې هغه ورسره صوفي وي نو هغه به رنگ درم کی او رنگ به درته چڑھاوم کی، او چې صوفي نی رنگ بدر کی خود چڑھاولو په چل به نه پوهېږي. داسې لکه د تهجد فضیلت به درته بیان کی، درته به چې تهجد کوې نو دومره ثواب دی، دومره ثواب دی، دومره ثواب، خو د تهجد هغه عادت په کوم ځای تا کې پیدا کېږي چې د تهجد ګزارو سره وخت تېر کړي. په فضایل ذکر کې مولانا زکریا صاحب د ذکر څومره فضایل بیان کړي دي، څومره ډېر فضیلتونه بیان کړي دي چې د ذکر دا فضیلت دی، د ذکر داسې فضیلت دی، د ذکر داسې فضیلت دی، او ډېر لوی خدمت یې کړی چې د ذکر فضیلت بیان کړی دی، ډېر لوی خدمت دی د دین. خو څومره خلک دي چې هغوی په کتاب کې د ذکر فضیلت وګوري نو بیا ذکر را شروع کړي، داسې به څومره خلک وي، داسې خلک به ډېر کم وي چې هغوی په کتاب کې د ذکر فضیلت وکتو او بیا ذکر را شروع کړو، لیکن داسې خلک ډېر دي چې ذاکرینو سره کېناستو نو ذاکرین شو، ذاکرینو سره چې کېناستو نو ذکر باندې مشغول شو، نو د ذکر هغه دولت په تا ته کوم ځای کې میلاویږي؟ ذاکرینو سره.